د سیرت پاک بیان میں شروع کړو. مکہ مکرمہ کې چې کله نبی علیہ السلام د کافرانو د تکلیفونو نه تنگ شو او صحابام تنگ شو، نو نبی علیہ السلام مبارک د مرګرو په مشوره د اسلام د دعوت کار طریقه بدل کړه. نا امید شو د مکې د خلکو نه، هر قسمه محنتو شو د مکې په خلکو خو خوند یې ونه کو. طریقې په دې بدل کړه چې زما او د مکې نه بار چې کم خلق دی، بار قبیلی دی، بار ملکون خارونه دی، هغوی له به دعوت ورکم که خدای هغه مسلمانان کې. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغشته او طائف ته لاړ. طائف د مکې مکرمې نه لږ بار علاقه ده، یو لوی غر دی په منځ کې او دا غر نه پورې غاړه طائف دی، او دا په هغه وخت کې یو لوی ښار و لکه اوس یو لوی ښار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې دی، لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم. د مکې کافرو به وي چې په دې علاقه کې خو دوه لوی کلي دي، لوی ښارونه دي، یو مکه ده او دا طائف دی، او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته. نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړې وه، یا به د مکې سردار له ورکړې وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویلې شوې ده، لوی کلی، لوی ښار. او د مکې په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آباد و، ځکه مکه مکرمه خو دشت، بیابان او شګې کاڼي غرونه دي، کرونده پکې نه کېږي، فصل پکې نه زرغونېږي. او طائف کې هغه زمانه کې ښې میوې وې، باغونه و پکې، د انګورو باغونه و پکې، او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کېدلې، او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کري نو ښه فصلونه پکې کېدل، او اعلی قیمتي آب و هوا یې ښه مزیداره وه. موسم به پکې یخم و مکه خو ګرمه ده، هغې کې ګرمیم راځي په بعضې وختونو کې، او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زمونږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی. موسم اوبې اعلی دي مکه مکرمه کې، خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته، هغې کې باقاعده ښه اعلی چینی دي، اعلی اوبه دي پکې. او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و، مالدار به و، نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډی جوړه کړې وه. لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي، د دې علاقې اوسېدونکي دي، نو په کراچۍ کې چا ځان له ځای نه برابر کړي دي، پلاور کې، په اسلام آباد کې، پنډو کې، دې ښارونو کې. دقه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و، نو هغوی ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو، طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو، ځان له ځمکې اخیستې وې. نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن، د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و. درې غټ غټ سردارانو د طائف. نو نبی علیہ السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلق خو بس مایوس شم ته، زه ورته خیر ورکوم، د اسلام ته راغواړم، او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ. درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ. لیکن اتفاق ته ګوره، د حضور پاک خدا خیال و چې که خدای دا مسلمانان کړل، دا کلی نه سیغه، د هغې سر به بیا د مکې په کافرو پرېوځي، وي به چې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو، راځه موږ به مسلمانان شو. لیکن هغوی د نبي علیہ السلام دعوت قبول نه کو، اسلام یې رانوړو. او بلکې د اسلام قبلول خو څه کې د حضور پاک شان کې ګستاخۍ شروع کړلې. او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه مونتل، نو تیو مونتې او پیغمبري دله درکړه، دا یو پیغور غوندې وله ورکړه. بل څوک نو، بل څوک چا بل ته خدای ته په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل، نو ته ورته خوښ شوې. بل سردار ورته څه وایي، وی ښه مکه کې خو غټ غټ سردارانو، زمونږ کلي کې خو لوی لوی مالداران خلک شته، نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو، دا غټ سرداران پاتې شو، موږ به ستا تابع کېږو. بل ورته څه وایي، وی زه خو دې نه پیغمبري نه منم، او ځکه ته په حق یې، نو چې څه عذاب دې خوښوي نو ووایه خدای ته دې ځه
دا پیغورونه ولا ورکړه. لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عجیبه شان ورکړی. ګوره چا کې چې دا زمونږ دا پښتانه خلک هم کوم لوښي کې چې څومره شی زیږي پکې ورچوي. یو بوجۍ ده او په هغې کې 1 من غنم زیږي نو 2 منه پکې نشي ځایولی، که 1.5 من هم پکې اچوي بوجۍ به شلېږي. کوم لوښي دی او په هغې کې 1 کیلو پی راځي نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نه شي. که زیات ترې واچول تویږي به ترې فایده نه ورکوي، لوښي به خلک ککړ کوي. دا یو مثال مې دله درکړ. دقه رنګې پیغمبریم ده. پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی، یو ډېر لوی شان دی. پیغمبري یو د الله یو ډېر لوی نعمت دی. نو دا لوی نعمت لوی لوښې غواړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي، هر سړی نشي برداشت کولی. د نورو خلکو لوښي واړي نه ورکړې ده. خدای ولا لوی اخلاق ورکړي دي، الله ولا لوی کمالات ورکړي دي. د دې وجه نه خو پیغمبري خدای ورکړه. الله یعلم حیث یجعل رسالته. قرآن کې الله فرمایي هغه ځای زه ښه پیژنم چې کوم ځای له پیغمبري ورکوم. ما ته پته ده چې دا د پیغمبرۍ قابل وجود دی او دا د پیغمبرۍ قابل وجود نه دی. نو دوی ملنډې شروع کړې، ټوکې شروع کړې، او دا خو لا وړه خبره وه دا پیغورونه. خپلو غلامانو ته او بچو ته یې ورپسې شی شابسې، او چې دا 2 کسه مو د خپل کلي نه څومره زر اوویستل نو دا به کمال وکړي. نو هغوی ورپسې شو، چغې ورپسې شروع کړې. نو خاورې به یې راغېښتې او د نبي علیه السلام باندې به یې ورچولې. نو کاڼي راغېښتل او په هغې یې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غراز وزارونه شروع کړل. زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو، وی سر مې ټول زخمي زخمي شو، وینې ته بهېدلې، او د حضور پاک دا پنډۍ په یو کاڼي باندې ولګېدله. نو دا وینې ته لاندې روانې شوې، وجود یې زخمي شو، خولې ته بیګي ګرمي ده. دومره تکلیف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وایي ما ته دا پته نه لګي چې روان د کم طرف نه یم او ځم کم خوا. داسې یو لوی تکلیف په نبی علیه السلام مبارک باندې راغی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي، وی د الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ په تا سخته تېره شوې ده چې ته یې ما ته ووایې؟ وی او عایشې یو ورځ په ما ډېره سخته تېره شوې ده. الله رسول څنګه وه؟ وی ستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه یې ونه منلم او ما ته یې وی ته دروغجن پیغمبر یې. نو زه لاړم طایف ته، نو د طایف سردارانو له مې دعوت ورکړ، نو هغوی م ونه منلم. نو هغوی بیا په کاڼو را باندې شروع کړله. وی عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې. الله ته درخواست کوي. نبی علیہ السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ، ای خدایا زما طاقت ډېر کمزوری دی، زما طاقت ډېر کمزوری دی، او پروردګاره زه چې د اسلام دپاره کم کوشش کومه، خدایا دې کوشش ته الله دا ډېر کمزوری کوشش دی. الله اکبر. حضور پاک هغه خپل کوشش ته کمزوری و. الله دا زما محنت ډېر کمزوری دی، خدای زما طاقت ډېر زیات کمزوری دی، او الله طاقت ستا په لاس کې دی. نو خدایا ګوره عجیبه لفظ وایي، خدایا تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ، تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړی دی، او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایا زه ورته ذلیله کېږم. الله که ته زما نه راضي یې، ګوره ښه، الله که ته زما نه راضي یې او ته زما نه خوشحاله یې، نو پروردګاره په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هېڅ پروا نشته چې ته زما نه خوشحاله. دا د پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده. خپل طاقت ته وایي کمزوری دی، خپل محنت ته کمزوری وایي، هغه عظیم محنت ته، او یو پټې غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردګاره ستا دشمن دی او زما دشمن دی، هغه ته ذلیله کېږم. او الله که ته زما نه راضي یې، ته زما نه خوشحاله یې، نو خدایه په دې محنتونو تکلیفونو زما هېڅ پروا نشته، هېڅ کار مې نشته. بیا څه وایي؟ الله ما مضبوط کا، او خدای خپل دین مضبوط کا. الله ما بل چاته مسپاره، خدای ما ځان ته نږدې کا. او بیا اخره کې وایي لا حول ولا قوة الا بالله. خدایه د دې تکلیفونو نه خلاصون کې او په دې دعوت او په دې
تبلیغ باندې طاقت پیدا کوونکې خدا ستا د ذات نه بغیر بل نشته. الله ته په زارې د الله سوچت کو نو یو فرشته راله، جبریل علیه السلام راغی، وی دا ما سره یو فرشته ده او د الله نه اجازت وغوښت، ستا د اسمان فرشته په ستا په تکلیف خفه شوې. فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو په دې په ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی، خدایه کم قوم له چې خیر خواهی له روان دی هغې په کاڼولې. الله یو فرشته ده دته ملک الجبال وی، غرونو والا فرشته د ده ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده. دا فرشته ما سره ده، دا فرشته در باندې سلام وی او سلام نه پس دې دته یو درخواست کوي. نو حضور پاک ته تپوس وکړو، وی څه وی؟ وی ما الله نه اجازت غوښتې دی، وی زه لاړ شه که مدد دنه غواړي وکړه ورسره. نو زما لاس کې غرونه دي، که دې خوښه وي د طایف دا غټ غرونه به اوسوچت کم او د طایف د دې خلکو په سرونو د پاسه به کېدم. په سرونو که داسې زه وی یا بل څوک وي موږ به څه وی بیا؟ موږ به وایو چې پرون نه راتلې، یو ګنټه مخکې دا کار کړی وی ښه به نه وه، دوه نه چې لس پکې د پاسه چې تباه او برباد شي. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا پسترگو مبارکو کی اوخ کے رالے وینا دا سمکوا او اللہ تے بیا زارے سر اللہ سوچت کا اللہم مہد قومی انہم لا یعلمون. خدا دا نپوئے گی، زخو پوئے گم کنا خدا زما دے قوم تا ہدایت تو کدا نپوئے گی. او بیا سوئی وی که دا پا ہدایت نشی فرشتے تا وی اللہ بددی پا اولاد کے اغا خلق پیدا کی کہ ما والا دین با قبول کی. اس فکر نشتا دے. اللہم مہد قومی، خدایا زما دے قوم تا ہدایتو کا انہم لا یعلمون، نپوئے گی نپوئے دی سرل عقل نہ پوئے دی، دین تا توجہ نہ کئی، سوچ نہ کئی، پیسہ تے نغوارم بادشاہی تے نغوارم، دا دوی دا فیدے خبر کوم ورتا کانو بوٹو تا سجدے کئی، نہ پوئے دی عقل نہ کار نہ لی. کم پویا کہ خدای ورکڑے دے کم عقل ورکڑے دے نو آگے عقل نہ کار نہ خلی. ویرا روان یو یو باغ باندے رالو، پا مکہ کے دو غٹ سرداران دی، دا یو سردار نم دے او نبی علیہ السلام ولی طائف تلار. دا تاسو تا 13 جمعہ ما ویلیو کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا غم کالو، ابو طالب وفات شو، غٹ ڈاٹ خواغو، او حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شوا، دا پیغمبر علیہ السلام لوی ڈاٹ گرنا وا. نو دلتا کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا کور دا دوالا طاقتون لالل ترینا. نو حضور پاک دا سوچو کہ جدرا شتوائف تولار شو. تقریباً دا شوال میاشوا دا رکوٹ اختر میاش چی وطوئی او لسم ہجری وا، دا لسم نبوتو دا پیغمبر لسم کالو. نو چی واپس راتل نو دا مکی دو غٹ کافران دی، دا یو نم عطبہ دے و دا یو شیبہ دے، دا غی یو باغ و باغ اغی باندی راتیر شو. اغوی چی نبی علیہ السلام اکت چی پا خورو باندی جامع خیرنی دی، وجود نوین روانی دی او پا تکلیف دے. نو کہ انسان دشمنم دے خو بعد وقت پہ انسان نرم شی. او دا حضور پاک خواتا معلوم ہو چی دا خود منگ دا کلی دے، دا مکی دے، یو دیر خیر انسان دے، شریف انسان دے، رشتونے دے، نو لے پہ نرم شو. او غٹ دشمنان لے نرم شو. نو یو غلام عداس تاغنمو عداس آغتا وی دا فلان کے خو ندے وی دے یارا وی دا سے معلومی گی لکا چی چالوی تکلیف ورکڑے دے او پڑیر وی تکلیف کی روان دے، دے با تگی میں غریب او دے با اوگی میں. نو عداس دا سیو کا وشے او سو غنچکا انگور روشو کوا مزیدار او لوخ کی واچا ودا والا یوس آغا یو سو غنچکا انگور روشو کل لگیو بیر آواغشتے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے پیش کرلے. یو سوری تا نبی علیہ السلام کے نست بیا خدای تا اللہ سوچت کر، اے اللہ دا بے کس و ربتے گورے کہ سوک بے سوکی اس سوکی امنی خدای داغی ملتے. واقعی گورے دا رشتیا خبر ار سمرہ چی دنیا کے دے ظالم رونی سی و ظلم در سر ظالم کئی دا دے مظلوم آہ او فریاد دا خدای لدی. ذکر لکرم شکر دے خدای چی تیے
چې انسان تنگ شي نو چاته خو به فریاد کوي که نه بې د فریاده خو بل ځای نشته ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی بچي ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي نو د مدد دپاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زمونږ فریاد اوري هر حالت کې زمونږ د تکلیفونو نه خبردار دی هر وخت کې مونږ ته را رسیدي شي او زمونږ نه تکلیف لر کولی شي دا مو په ایمان دی رونو ګورئ ای د بې کسو ربه ای د بې څوکو ربه ای د مظلوم ربه د مظلومانو ربه خدایا زما مدد وکړه چې انګور یې ورته راوړلو څنګه یې کېښودل نو نبي علیه السلام د هغې نه چې دانا غېشته نو لومبی وایي بسم الله الرحمن الرحیم نو عداس پوه شو د عیسایي و نه عداس عیسایي مریی و هغه وی دا دې څه ووې دا تا څه ټکي ووې هغه ته خو پته وه چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وایي او د الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله ووې یاره دا سړی خو څه ناشنا غوندې سړی دی مکه کې خو څوک بسم الله نه وایي طایف کې خو څوک بسم الله نه وایي بسم الله وایي نو دا وی دا دې څه ووې چا نوم دې واخېسته ته څوک یې نبي علیه السلام ورته خپل نوم واخېسته فلان کې خلکو خو پېژنده نبي علیه السلام دې تپوس وکړه د هغه عداس نه وایي ته څوک یې د کوم ځای یې وی زه د نینوا علاقې ما نینوا او دلته غلام یم نو نبي علیه السلام ورته وی ښه د یونس علیه السلام د کلي یې کوم ښار ته چې الله یونس علیه السلام لېږلی و تبلیغ دپاره دعوت دپاره د یونس علیه السلام د کلي یې هغه عداس بیا حیران شو وی ته یونس څه پېژنې تا زه څه پته ده حضور پاک ورته وفرمایل هغه زما ورور و که هم د الله پیغمبر او د قوم د هدایت دپاره الله لېږلی او زم د الله پیغمبر یم او د دې قوم د هدایت دپاره الله را لېږلی چې دا څو خبرې د دې عداس د نبي علیه السلام سره وشوې هغه ته پته ولګېده نو عداس ورپاسېده او د نبي علیه السلام تندې مبارک یې ښکل کړ او پیغمبر علیه السلام ته فورا وایي چې د الله رسوله ما ځان سره ملګری کا ته رښتونی پیغمبر دین دې رښتیا دی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان شو هغه ځای نه عتبه شیبه ورته ګوري هغه یو ورور بل ورور ته وایي لالا د لالا لفظ ګورې مونږ وایو ښه لالا یا کاکا وروره سړي باندې خواصر وشو مونږ لېږلی سلو او منځ کې سړی را بل طرف ته لاړ چې عداس واپس راغی وی دا تندی دی ولې ښکل کو وی عتبه شیبه ای زما سردارانو زما د الله په ذات قسم چې دا رښتونی پیغمبر دی ما ته پته ولګېدله او مې زه ملګری شوم او تاسو ته م وایم ای د مکې خلکو لوی نعمت خدای درکړی دی لوی نعمت دې نعمت نه بل خوا مه ځئ دا قبول کړه دا نعمت هغې ورته وی عداسه زوړ دین دی خو ګورې مه کوه مه کوه مه کوه بیا د بدر جنگ وروسته جوړ شوی دی هغې له چې کافران کله تلل نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنگ له روان شو نو دا عداس راغی مینت یې ورته شروع کړو وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک ځي به تاسو مه ځئ دی وی نه موږ ځو خامخا ځو ټول سرداران ځي موږ به پاتې کېږو تاسو یقین وکړئ چې دې عداس د خپلو سردارانو له خپې ونیوې د خدای خاطر وکړئ مه ځئ د پیغمبر مقابلې له ځئ تاسو د خدای د پیغمبر او که زه مرګ ینم چې مرګ له ځئ ګورئ ای زما سردارانو ما ستاسو رزق خوړلی ستاسو جامه مې اغوستې ده ستاسو روزي مې خوړلې ده نو زه تاسو ته درخواست کوم په خپو درته لاسونه اکدم چې مهرباني وکړئ مه ځئ ما زه ستاسو مرګ اینم که لاړی دنیا کې هم ذلیله کېږي او آخرت کې هم ذلیله کېږي هغه منې نه شو هم اقه لاړل او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل نو چې هغه ځای نه هغه انګورو نه دانه دوی واغېستل نو نبي علیه السلام نیغ ورغې دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناسته او د اسلام دعوت یې ورکړه که خدای نبي علیه السلام په دې پوه شو چې ما له انګور راولېږل نو زه راشه دعوت د اسلام به ورکړم لیکن هغې ظالمانو هم رټ جواب ورکړ او د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې قبول نه چې واپس راته
نو په لاره کې یو ځای د نخله ورته وایي. دا ګورې د شپې م را روان دی او د ورځې م، ښه دا نه چې شپې به چېرته چا سره دمه کوي. په دې دشت و بیابان ځنګلونو کې شپه م تېرېږي او ورځ م تېرېږي. نو یو ځای د نخله ورته وایي، په هغه ځای کې نبي علیه السلام مونځ کو، د سار مونځ یې کو، نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو. نو پیریان خدای راوستل، پیریان د عراق د علاقې وو. دا پیریان به بر اسمان ته ختل، ګرځېدل به په اسمانونو کې. نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو، نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بند شو. نو چې کله نبی علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبري ورکړه، نو د اسمان هم دوی بند شو، دوی بیا اسمان ته نه شو ختلی. دې کې سرکشه تیز هر قسمه پیریان، لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقتمنې، بعضې لږ کم طاقت والی. زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د ځنګلونو والا خلکو کم طاقت دی. د پیریانو د مشرانو د یو بل ته وو چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه بتلو، اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي، دا هغه ځای نه شغلې را باندې راځي. تاسو چکر ولګوئ وګرځئ، معلومات واخلئ څه چل شوی دی. نو دا پیریان خواره دي، څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی، هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی. او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کم وو، دارنګې پیریان هم کم، دا خو ورو ورو نسل زیاتېږي. چکر ولګوئ، اضربوا مشارق الارض ومغاربها، او تاسو نظر وکړئ چې دا څه مسله پیښه ده. نو یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي. چې معلومات کوي نو نبي علیه السلام د سار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده. ملګرو ته ویله که راشئ، دا چې مونږ څه واورېدل که نه، دا ټول د دې شکار دی، دا خبرې دي. بس رالل نبي علیه السلام نه قرآن واورېده او پیغمبر علیه السلام نه بیا څه تپوسونه وکړل، او نبي علیه السلام ورته وی او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت دپاره. بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړل. او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل، نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کو. قرآن حکیم کې رب العالمین دا غي بیان کوي د هغه پیریانو متعلق، وإذ صرفنا إلیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. یو ډله مو درته راواړوله، انسانان نه مسلمانېږي، ودرېږي اوسو پیریان درته مسلمانو. هغې قرآن واورېده، فلما حضروه قالوا انصتوا، چې قرآن یې واورېد ملګرو ته چپ شئ لکه. فلما قضوا، چې پیغمبر علیه السلام هغه قرآن ختم کو، ولوا الی قومهم منذرین، خپل قوم ته لاړل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یرو، قوم ته مسلمانان شي. بل ځای راځي انا سمعنا قرآنا عجبا، دې پیریانو خپل قوم ته وی مونږ یو قرآن واورېد او ناشنا کتاب دی، ناشنا شی دی، یهدی الی الرشد فآمنا به، هدایت طرف ته خلق بلی، خلق ورسمی په نیغه لار باندې، نو موږ په دې قرآن ایمان راوړو. خدای هغه د عراق د نصیبین علاقې چې کم پیریانو هغه رب العالمین مسلمانان کړل. پیریان لګیا شو، هغې خپل دعوت شروع کړو، د اسلام دعوت هلته روان شو، او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع کړو. چې هغې مسلمانان شو، نبی علیه السلام لږ غوندې مخکې راغی. زید ابن حارثه ورته وایي د الله رسوله د خپل وطن د رواج نه نه خبر. وی زیده څه رواجه؟ وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شي او هجرت وکړي، نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي. نو وی بیا نو وی تا ته پته او یو ما ته پته ده، نو وی چې ته د چا په امان کې به اوس ور داخلېږو. اوس به د چا په امان کې یو ملک او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخلېږو. نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغی، مطعم ابن عدي، د هغه هم پرې رحم راغی. نو نبی علیہ السلام ورته دا ټوله قصه وکړه، د ایمان دعوت یې ورکړه. هغه خو ایمان قبول نه کړ، وی راځئ زما په امان کې داخل شئ. هلته مخکې شو نبی علیہ السلام، زید ابن حارثه ورپسې شو. نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغې اعلان وکړ، د نبی علیہ السلام نوم یې واغېشت. وی دین د ده زما اگر چې جدا دي، لیکن دله ما امن ورکړ، دا ښه سړی دی، رښتونی دی، زمونږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي، نو دا زما په امن کې دی، که ده ته چا څه نقصان ورسو لکه چې ما ته یې نقصان رسولي.
یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو د دې مطعم ابن عدي زوی جبیر نومو جبیر ابن مطعم هغه په خپله د دې حدیث راوي دی او بخاری شریف کې دا حدیث دی نو نبی علیہ السلام او فرمایل یاره وی که مطعم ابن عدي جم دی وی کنه او نن ایمان د دې او یو کافرانو مطالبه کړې وي نو ما به اخذ د خیراتي پرېښي وو ځکه د هغه یو احسان زما په غاړه پروت دی افسوس چې هغه نشته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته نو کافرانو خپله طریقه بدله کړه هغې هم پوه شو چې دې خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکوي او نور خلک مسلمانوي ناغي ګوره چې څنګه نبی علیہ السلام لګیا دی محنت کوي دارنګې هغې هم محنت کوي ناغي خپل یو میټینګ کو خپل خلک یې کېنولو او دا فیصله یې وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ دا به ته ساتئ دا به ته ساتئ هغه میلمانه به پې یوې ده که بیت الله ته به خلک راتلل عمرې طوافونو له حج له هغه لارې به څارئ او دغه میلمانه به په یوې چې د ده خبرې وونري کله د خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شو نو موږ ته مشکله شي نو د یمن یو قبیله د دوس وته وایي د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر طفیل یې نوم چې دې څنګه راغی مکې مکرمې ته نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې واونرې او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دشمنی جوړوي وی نه نه به کېنم ورسره وی نه کېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز راوړي درته یو وخته در دننه نه کړي هغه توفیل وایي چې ما مالوچ راواخېستل یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل چې هسې نه چې د په لاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخل نه کی دته به ذل قطنتین وي قطن مالوچو ته ویل کېږي ذل قطنتین د لقب مالوچو والا یو غوږونو کې مالوچ منډلي بیت الله نه تاوېدم چې هسې نه چې تاوا د خبرې رونړي یو ځل میړه کې سوچ وکړو چې زه څه پاګل او لیونی خو نه یم چې غوږونه مې دله د مالوچو ډک کړي دي لرې که دا مالوچ مې ښکته وغورځول او بیا میړه کې سوچ وکړو چې راشه دی هلک له ورشه څه خبرې ترې واوره زه څه بېوقوف او قمقل خو نه یم چې هسې به هوا خبره راوړو په ما به جادو کېږي په ما به اثر کېږي نو یې نیغ ورغلم نبي علیه السلام له نو یې ما ورته وې چې دا خلک خو ستا خلاف دا میلمانه منې کوي څه چل دې جوړ کړی دی دا څه مسلې دې جوړې کړي دي دومره قوم دي دشمنان دي وی حضور پاک مبارک مسکی شو ما ته وی چې د کم سیز د وجې دی مته جادوګر وی ته واوره لغوندې که نه وایا وی قرآن شریف یې راته واوره وی قسم دی چې قرآن مې واورېده خو دې نه دوی ما منې کوي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د بل چا خبرې دي هغه طفیل خدای په هغه ټکه مسلمان خدای هدایت ورکو دی ورته څه وایي نبي علیه السلام ته وی زه به اوس څه کوم تا سره دلته ملګری بیم ډانګ به راسري توره به راسري وی نه ما ته لا خدای پاک د ډانګ چلولو تورې چلولو حکم نه دی کړی زه ته خپل وطن ته ځه او هلته خلکو ته د اسلام دعوت ورکوه وی هلته به خلکو ته یو نښه خو راله راکړه که یو دلیل خو راکړه چې خلک مې ومني چې زه ستا طرف نه استاد یم نو نبي علیه السلام د الله نه سوال وکړه اللهم اجعل له آیة خدای دلې یو نښه ورکړه نو چې دا دعا یې وکړله نو تندي نه رڼا شروع شوه لکه د بیټرۍ په شان رڼۍ د تندي نه شروع شوه نو دی خو خوشحاله و چې زه دا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته یم نو قوم به زما دا خبره ومني نو چې څه منځې لاړ نو بیا وایي چېرې دا رڼا خو مناسب نه ده خلک به وایي چې دا په تندي ستاسو اثر وشو او د برګې مرض دی پې پیدا شو او دا خو د هغه برګېتوب هغه دغه دی څه ورته وایي هغه چمک دی نو الله تعالی د خلکو سره چا سره کونټی وي چا سره چابکي نو خدای هغه رڼا را د چابک ته را منتقل کړه نو چابک به اړقو لکه د بیټرۍ غوندې رڼا به یې کول راغې قوم ته قوم ته دعوت ورکړ لیکن خپل د پلار نیکه دین پرېښودل څه اسانه خبره نه شپږ اووه کاله اته کاله د په خپل قوم کې تیر کړل خو ډېر کم خلک مسلمانان شو ډېر کم خلک نو یو ځل راغی نبي علیه السلام ته بیا د هغه وخت و چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت کړی و اوومه هجره کې دی نبي علیه السلام له راغی وی د الله رسوله زما قوم دوس ته خیره وکړه
چې خدای پاکې هلاک کړي. ځکه زما په کلونه وشو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې راله کومه نښه راکړې ده هم ورته ښکاره کوم او بیا هم زما قوم نه مسلمانېږي. نو نبی علیہ السلام بیا مسکی شو او لاس یې اوچت کړل وی اللهم اهد دوسا وات بهم، خدای د قوم مسلمانان کا. خیره ورته ونه کړه او خدای ټول دلته راوله. زه وی ما ورته دعا وکړه خدای به د قوم مسلمان کړي. ټول مدینه منورې ته رالل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس بیان کړل. نو کافرانو به کوشش کوي چې د بار نه څوک رانشي او نبی علیہ السلام سره ملګرو نشي. او نبی علیہ السلام دا محنت کو چې د مکې د خلکو په ځای باندې د بهر خلکو ته دعوت ورکو چې خدای د بار خلک مسلمانان. د حج مقوا او د سن 11 هجري و 11 نبوي و د نبوت 11 کال د مدینې منورې یو 6 کسان ملګري راغلي حج ته. 6 کسانو او د مدینې د خلکو مدینه کې یهودیانو اوسېدل. د مدینې د زوړ نوم یثرب و. یثرب سرب بیماری ته وایي چې څوک ګورل ناجوړه به. او مدینه منوره کې صحابه کرام وایي چې موږ لومبې لاړو نو د مدینې په دې لښتو کې به دا بدبو وبهېدل او دوی مالګېجنې به ډېرې زیاتې. بیا د نبي علیه السلام په دعا باندې خدای پاک د هغې د هغه مرض او بیماري لرې کړله او هغه اوبه وله خدای برابر کړې. نو نبی علیه السلام بله نوم بدل کړه، نو مدینة النبي نوم یې وله کېښه، د پیغمبر مبارک ښار. نو اوس کې مدینه منوره نوم دی. دې کې اصل دې کې یهودیان اوسېدل او دا چې کوم د مدینې خپل خلک ورته موږ وایو انصار، دا د یمن نه راغلي. یمن کې خلکو نافرماني وکړه نو یو لوی بندو د باراني اوبو یو ډیم هغه بند خدای پاک راوشلو، سیل العرب خدای راوشلو. نو د یمن هغه ډیم چې کله وشلې د هغه اوبه او په دې غاړو باندې کم بوټي و باغونه، هغه باغونه ټول شاړ شو، باغونه لاړل هلاک شو او خلک یو خوا بل خوا لاړل، خلکو هجرتونه شروع کړل. نو یو 2 خاندانونه مدینې ته راغلل، یو ته به اوس وی بل ته به خزرج وی. د دوی خپل نوم ابن قیلاو. د دواړو قومونو دلته مدینه کې خپل رهایش اختیار کا. نو د مدینې یهودیان خو پکې اوسېدل، هغوی سره تعلقات به غمخادي وه. نو د مدینې یهودیانو به د آخر زمانې د پیغمبر خبرې کولې چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او دا صفت به وي، دا صفت به وي، دا صفت به وي. لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې عیسی علیه السلام به راځي یا مهدي به راځي، یا موږ دا وایو چې یاجوج ماجوج به راځي یا دجال به راځي. داسې قسمه خبرې به د مدینې یهودیانو کولې. او چې دې انصارو سره دې اوس او خزرج سره به کله جګړه شوه نو وی به زمونږ هغه پیغمبر را روان دی ګورې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. وی هغه پیغمبر را روان دی، هغه سبب د هغه به ډېر لوی غلبه به موږ به ملګري کېږو، تاسو به بربادو. نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه د نبی علیه السلام مبارک صفتونه اورېدلي وو. نو دا 6 کسه چې د مدینې حج له رالل نو د مکې کافرانو خو زور لګاو چې د چا سره خبرې ونشي او د ده خبرې څوک ونري. نو نبی علیه السلام هغه 6 وړه راوستل. مینا کې یو غونډی وه، عقبه غونډی ته وایي. اوس چې دا کوم ځای کې زمونږ دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي، جمره عقبه، دې سره خوا کې یو غونډی وه. هغه غونډی څه موده وه، اوس یو 3-4 کاله شو چې سعودي حکومت هغه غونډی لر کړې ده یا ختمه کړې ده. د هغې غونډی شاته دا 6 کسان نبي علیه السلام ځان له کړل. وی لږ دې خوا ځان له شئ، د تاسو سره یو څو خبرې کوم. هغوی ځان له شو، چې ځان له شو نبي علیه السلام علیه السلام دعوت ورکړو. هغوی چې د پیغمبر علیه السلام خبرې واورېدې او د نبی علیه السلام د اوصاف او صفتونه یې ولیدل، هغوی پوه شو. هغوی ویل که دا خو هغه هلک دی چې هغه مونږ ته یهودیان وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي. ځکه چې هغوی کوم صفتونه وایي په ده کې دا رشته موجود دي. چې هغوی یې څه وایي چې د دې پیغمبر کوم دعوت به وي هغه خو د ده مونږ واورېدل. هغه 6 واړه خدای پاک مسلمانان کړل. 6 څوک؟ مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه.
دا پکې مشر او سنمونه درته نورم به اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی او عوف ابن حارس رضی الله عنه رافع ابن مالک رضی الله عنه قطبه ابن عامر رضی الله عنه عقبه ابن عامر رضی الله عنه او حضرت جابر ابن عبدالله مشهور صحابی دی رضی الله عنه دا شپږ کسان خدای پاک مسلمانان کړل چې مسلمانان شو نبی علیہ السلام ته په مکه کې د ما دشمنان ډیر زیات دي او تاسو زه په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکړي دوی لاړل نو دوی اسلام دعوت شروع کو نو یو څو کسان خدای نور مسلمانان کړل نو آینده کال په 12 د نبی علیہ السلام د نبوت دوی ځان سره شپږ بیو اوه کسان ځان سره نور راوستل او د هغې غونډۍ شاته نبی علیہ السلام ورسره دا نیټه کړې وه چې د مینا د اختر دا لومبۍ ورځ او دویمه او درېیمه دا به دلته یو بل سره خبرې کوو د هغې غونډۍ شاته د دې لم نبی علیہ السلام دعوت ورکو هغه اوه کسان هم خدای مسلمانان کړل نو پیغمبر علیہ السلام نه دې مطالبه وکړه وی صاحب زمونږ خلک ډېر ښه مسلمانېږي خو که مونږ لم یو قاري راکړه چې مونږ سره لاړ شي یو عالم یو مولانا صاحب چې مونږ ورته وایو یو عالم هم راله راکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره دوه صحابه ولیږل یو پستر گنابینا دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو هغه ورسره ولیږه او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه ولیږه وی زه دا دواړه به د سره او دوی چېرته کېنوی او دوی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي او دا درس د قرآن یو مدرسه وله جوړه دا دواړه یې ځان سره بوتلل ګوره ورونو یو په سترګو ړوند دی ړوند عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دی لیکن خدای ته څونه ګران دی مدینه منوره کې د اسلام دعوت د شروع کو د پیغمبر علیه السلام په حکم یو ځل نبی علیه السلام په مکه کې د مکې مشرکانو دعوت ورکاو د مکې دا مشرکان یو څو سرداران دا عغیب سازش کو عغیب په خپل سازش و نبی اسلام سره کېناستل یاره وی موږ میټینګ وکړو زموږ اسلام تړه کېږي خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زموږ پرون غلامان او نوکران بلال دی او صهیب دی او دا خلک نو ته دا ځان نه لرې کا دا لرې کا ځکه موږ دوی سره په یو پوړ نشو کېناستی او په یو صف دوی سره نشو کېناستی دا لرې کا نو ممکن ده موږ ستا قرآن او اسلام ته مړه کېږي چې موږ مسلمانان شو هدی مطلب دا چې موږ خاصم اسلام نه راوړو خو چې دا خپل خو دې پردي کړو که نه حضور پاک وی نه اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی دی په یو صف پکې نه وی ښه چې هغې پوه شو چې داسې نه کېږي نو بیا ورته څه وایي وی ښه یو ورځ دوی له مقرر که یو ورځ موږ له مقرر که نو کېدی شي موږ ستا قرآن وورو او موږ مسلمانان شو نو نبی علیہ السلام دې طرف ته لږ میلان پیدا شو چې زه خیر دی یو ورځ به د دوی له ورکم چې دوی زما د غریبانانو ملګرو سره په یو ځای نه کښېني یو ورځ به دوی له ورکم یو ورځ د خپلو زړو ملګرو له که خدای مسلمانان کړ بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناست دي دا خبرې کولې چې د عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابي را روان دی دې خو نظر یې نه لګي چې څنګه راغی پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېده او نبی علیه السلام ته یا د الله رسوله علمني مما علمك الله تا ته چې خدای ښودلي دي ما ته مخایه ما ته څه وښایه نو نبی علیه السلام مبارک دې ځای کې یو پوټې تندې مبارک درون شو او کافر مو قوم ته وګوره که نه وی موږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کینو دا وګوره د مجلس په ادب نه پوهېږي ته موږ سره خبرې کوي او دې راغی زموږ خبرې کټ کړې موږ ځان نه مجلس کوو زموږ مجلس یې خراب کو نو حضور پاک په دې نابینا صحابي لږ یو پوټې غمجن شو چې دې وخت کې ته څه له راځې د خدای بنده هلته کښېنه دې سره زه فارغ شمه دا کافران دي دعوت ورکوم که خدای مسلمانان کې دې وخت کې ته ولې رالې فوراً قرآن شریف کې الله آیت نازل کو پیغمبر علیه السلام یې ملامته کړ عبس وتولا ان جاءه الاعمى وی چې دا ړوند دله راغې نو تا ورته تندې مبارک را ګونجې کړه او تا ته مخ واړو وما یدریکا لعله یزکا دی خو دی لراغلی دی تا ته پته نشته دی خو دی لراغلی دی چې دی د ګناهونو نه ځان پاکول غواړي ورپسې څنګه دی او یذکر فتنفعه الذکرا دی خو نصیحت قبلی دی لراغلی دی او دا چې تا نه کوم تورا تو دی خدای دی بیخو باسي رو کوا دا نه مسلمانېږي لر کوا
نو چې دا نابینا صحابي په حق نبی علیہ السلام ته الله ملامتیا راولېږله قرآن شریف کې، نو چې بیا به دې را روانو که نه، نو حضور پاک به ورته د خپل ځای نه پاڅېد، ای مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، وی هغه کس ته مبارکباد دی او هرکلی دی چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړی. دا نابینا صحابي. اسلام کې نابینا دی یو سړی، تور دی رنګ یو سړی، ګوډ دی یو سړی، شل دی یو سړی، معذور دی یو سړی، لکه ایمان پروت دی. قسم دی د ډېرو ښکلو خشتو مضبوطو مالدارو ځوانانو نه چې ایمان پکې ني، د خدای په نزد ډېر بهتر دی. دا تفریقه اسلام نه کوي، بیا ایمان ته ګوري. او دا دویم چې د مصعب ابن عمیر چې دی ورسره ولېږه، د ده د مکې عجیبه زندګي وه. د مکې داسې زندګي وه چې ده به کم از کم د 200 درهم روپۍ خو ډېر ورکوټه شی دی جامه اغوستله، او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به بیا نه چوله، نو مالدار. او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترۍ نیسي که نه، نو نوکرانو به پې څادر د پاسه نیولی چې نور پې ونه لګي. او چې په اس به سورو نو یو اس به ته ښي طرف ته روانو، د نوکر یو به ته ګس طرف ته روانو، لکه دا اوس چې کوم پروټوکولي په دې طریقه به ګرځېده. او چې کله اسلام راوړه او مسلمان شو، یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناستو، دا مصعب ابن عمیر تېرېده، نو حضور پاک وجړل چې ده ته یې وکتل، نو چا ورته ویل د الله رسوله ولې دې وجړل؟ وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې ژوند را مخکې شو، د اوسني ژوند ته م ګورم، د اسلام نه مخکې به د کمې جوړې چولې او کم د نعمت ژوند به یې تېره، نور به د ده په وجود نه لګېده، او یو جوړه به یو ځله چوله دوباره به یې نه چوله. اوس چې مې ورته وکتل نو جامو ته یې غټې غټې ټوټې لګېدلې دي او خیرن وجود دی، او د صادر یو د لنګ یو پلو په ځمکه راښکي شي او بل اوچت دی، پروا یې نشته. دا مصعب ابن عمیر دی ورسره ولېږه. او زما وروڼو دا مصعب ابن عمیر چې بیا کوم دی، دی رښتیا په احد کې شهید شوی دی. په احد کې په عجیبه انداز دی شهید شو. د سره جنډه وه د مسلمانانو، یو کافر راغی، دا یو لاس یې د جنډې ولی لاس یې ته وو، د فورا دا بل لاس ور واچو، هغه جنډه یې بل لاس کې ونیوله. نو هغه کافر راغی ابن قمیه، دا دویم لاس یې ته وو، نو د فورا دې سینې سره د خپله جنډه نیغه کړه چې دا پیغمبر مبارک جنډه ده چې په ځمکه ونه لګي. نو هغه نیزه راواغېسته او په دې سینې وو او شهید یې کړ. نو د ظاهري شکل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره لګېده، نو شیطان چغه کړې د نبي علیه السلام نوم یې واغېسته، وی هغه مړ شو. نو صحابو دې سره هم لږې حوصلې ښویدلې وې. اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلک حج یا عمرې له لاړ شي، نو په میدان کې چې کم قبرونه دي او خلک هغې ته سلام ته ودرېږي، نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی، دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی، دریم د ده دی مصعب ابن عمیر رضی الله عنه. او چې کله وفات شو نو کفن یې نو د غریبه، یا خو به د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهمو جوړه سار او ماښام بدلوله او چوله به، او بیا کفن نو یو صادر ولا پیدا شو. نو چې پیدا شو نو هغه صادر چې به ولا پخپو اچو نو سر به ښکاره کېده، او چې په سر به اچو نو خپې به ښکاره کېدې. نو صحابو د حضور پاک نه تپوس وکړه د الله رسوله څه ورسره وکړو؟ وی دا سر باندې ولا صادر واچوې او پخپو ولا دا بروزه سرګړې واچوې، نو په دې حالت کې دفن شو. صحابو چې کومې قربانۍ کړې دي اسلام او ایمان دپاره، دا اسلام د دغه صحابو په خوارو ګورې مونږ ته را رسېدلی دی. نقشه وګورئ، ځان خبر کړئ نو پته به درته ولګي. تاریخ لږ وګورئ، نقشه وګورئ د حضور پاک مبارک. دا خلق د نبی علیہ السلام نه تاو دی، دې خلکو قربانۍ ورکړي دي. نو دا 2 صحابه کرام ورسره مدینې منورې ته ولېږل، وی دی په مدینه منوره کې د اسلام دعوت شروع کړ. نو د دې اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دیره شو چې هلته د اسلام کار شروع شو. صاحب د مدینې خلکو پراپیګنډه جوړه کړه، هلکه د مکې نه څوک راغلي دي، نوی دین خوری. اوس به څه کېږي؟ میټینګ وشو، خلک را جمع شو. د مدینې چې څومره سرمایهدارو په هغه زمانه کې او مالدار خلکو او غریبانانو ټول د سیل مې را جمع شو. هلکه 2 کسه راغلي د مکې نه او نوی دین خوری. کوم ځای دیره دي؟ د اسد ابن زراره په کور کې دیره دي. هلکه دا شړل غواړي.
اسید ابن حزیر دی پاسې دی نوجوانو مړوي تاسو میټینګونه څه لکوئ خو که تاسو اتفاق ما سره نو زه یو کار کولی شم وی څه به وکړې وی زه به ورشم اسد ابن زرارت ته به ویم زرارت ته چې دا سړي وشړه دا مکې والا او که نه شړل نو بس بیا به د سره پوه شو د خلاف به لشکر وباسو قوم ټول وی ډېره ښه ده ورځه پې اسید ابن حزیر ورغی اسد ابن زرارت دروازه وواله دی ملګری و دوست دی وله راووته ورته وایي چې ملګري مونږ خبر شوي یو چې تا د مکې نه سره خلک راوستی دی او نوی دین خورول غواړي او ټول د مدینې خلک ستا خلاف بلوه دی او زما دوست دی د لرالم دا سړي دا لرې که دا کم خلک چې دی راوستی دی او که دا نه لر کې ګورې قوم د مخامخ مقابلې ته ولاړ دی زما دوست دی ګورې زه مدد نه کوم د قوم مدد به کوم پې مې کړئ حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې کار دی ملګري چې د خلکو سنې سنایبات په اورېدو په خبرو پسې ولې ځې راځه چې د وردن نه کوم د هغې خبرې په خپله واوره نو که د خبرې د هغوی خوښې نه شوې نو تیله مټه ونیسه زما رورې ویې شړه ځه نو که خبرې دې خوښې شوې نو بې ګناه خلک را باندې ولې شړه هغه ویره دا خو ډېره هوښیاره خبره ده ورسره دننه شو کور ته چې دننه شو هغه نابینا صحابي ته وي عبدالله ابن ام مکتوم ته وایي ته ته لغوندې خبرې واوروه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړ اسید ابن حزیر رضی الله عنه ته څه واورول وایي دا زمونږ کتاب دی د هدایت کنه زمونږ په پیغمبر خدای نازل کړی دی که نه وایي ستاسو دین څه نوم دی وایي اسلام وایي دې نه ښه شته خبرې خو بله نشته وایي ستاسو په دې دین کې به زه څنګه داخل شم وایي خو یو دوه ټکي به ووایه داخل به شې که نه اسید ابن حزیر کلمه شهادت وایي او خدای مسلمان لاړ قوم له قوم خو په تمه دی چې ودرېد یا لکه ویا خو ډېر ښه خلک و یار او هغوی چې کوم پیغمبر یادي دا خو همغه دی چې د مدینې یهود مونږ ته یادوي او زه خو یې ملګری شوم خدایا ته لېږل یم سلوې او ته د هغې خپله ښکار شوې دا څه دې وکړل نوجوان وې پوه نه شوې که نه هلک وې دوکې کړې سعد ابن معاذ رضی الله عنه د یو لوی قوم سردار دی اپاسېد وی تاسو هم ما منئ چې زه مشر یم وي او وی دا چا چې دا مسلمانان راوستي دي دا زما را ترور زوی دی زه ورځم زه پې یم لاول زما حق دی او که پوه شو ښه دا مسلمانان یو شلل خو ټیک ده او که پوه نه شو نو زما را ترور زوی دی خو تاسو سره ودرېږم هغه سره نه ودرېږم هغې ډېره ښه ده دی ورغه چې ورغی د ترور زویه قوم دی ټول بلوه دی دا د څوک راوستي دي د مکې نه او زمونږ زوړ دین پسې لګیا دی خبرې اترې کوي او خراب دین دی پلار نیکه ته زمونږ بد وایي دا لرې کوه د قوم مقابله نشي کولی او زه دې د ترور زوی یم ګورې زه هم سره نشم ودرېدی قوم سره به ودرېږم او ته څه وایي بیا وایي ترور زویه دا میندې خویندې وي وایي دا زره دننه شه او د هغوی خبرې واوره او که خبرې غلطې وي نو څه ما د ترور زوی په ما دې له خفه کېږي د مټې ونیسه تې وشړه وایي ډېره ښه ده چې ورغې همغه نابینا صحابي ته وایي یو څو خبرې ورته وکړو قرآن کې خو اثرات شته که نه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړو چې تلاوت یې شروع کړو نو سعد ابن معاذ هغه مشر سپین ږیری پوه شو وایي دا څه شی دی ناشنا خبرې واورېدې داسې خبرې خو ما په زندګۍ کې نه دي اورېدلې دې نه ښکلې خبرې خو نشته نه ما ته خپل خبرې وکړې دغه خبرې دي که نه وایي دا خو ډېرې ښې دي ستاسو دین څه دی زموږ اسلام دین دی که نه زموږ د پیغمبر دا نوم دی که نه نو د یهودو نه خو دې د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه هر څه اورېدل وایي ښه وایي دین کې به څنګه داخلېږو تاسو سره څنګه به ملګری کېږم هغه کلمه شهادت یې ورته تېره کړه هغه هم خدای مسلمان چې مسلمان شو لاړ قوم اوس ناست دی لوی میټینګ دی چې دې څنګه ورغې اوس قوم ته وایي قومه یو خبره درته کوم زه څنګه سړی یم وایي ته زموږ مشر یې وایي نه زه روغ یم که لیونی نه نه ستا عمره هوښیار زموږ مشر یم ته مشر لیونی وي څه وایي که زه یو خبره وکړم زما ملګرتیا به وکړې خبره پې کله کوي د هغې خو دا مطلب و چې دی به وایي چې راځئ چې پې ورځو نن سبا خو دې ته خلک خوشحالېږي راځئ چې پې ورځو وایي صاحب ته مخکې کېږه ته به مخکې مونږ به در پسې یو او شتاق یقین په خدای وکړه چې ته اډر کوه وی بلکل چې زه سوی یم منې را سره وی ښه د هغې خلکو خبرې ما واورېدې ډېر رښتونی خلک دی رښتیا دینې دی او دا کم پیغمبر چې دی دا همغه دی چې یهودیان د آخر زمانې پیغمبر یادوي او زه یې ملګری شوم او تاسو ته هم ویم چې اسلام راوړی ملګري شئ په هغه مجلس کې چې څومره په سوونو خلک ناست په یو ژبه خدای ټول مسلمانان کړل دغې مدرسې برکت و ټوټېری مدرسه زه کله کله یم خلک وایي مدرسو څه کړي دي د
د مدرسو څه کردار دی مې ستا د ایمان دا د مدرسې برکت دی دی که نه دی ستا د عمل د مدرسې برکت دی ستا د اخلاق نبوي د مدرسې برکت دی دا دین چې تاله راغلی دا د مدرسې برکت دی څه مدرسه وه نه لنګرو او نه باقاعده پکې اسټل دی او نه پکې کلاس رومونه دي دا پکې نشته یو رکوټې کور دی او استاد یې څوک دی هغه نابینا په سترګو ړوند صحابي او استاد دی او د قرآن شریف دعوت ورکوي د قرآن تعلیم ورکوي هغه خو ټول عربو صرف او نحوې ته ضرورت نو دې فنونو ته قرآن ښیي ورته په معنا پوهېدل د قرآن شریف اسان علم و اسان د هغې پوټینۍ مدرسې برکت ته ګوره مدینه کې خدای د هغه پوټینۍ مدرسې د برکت نه اسلام خور ګڼ کسان مسلمانان شو مدینې فضا بالکل بدله شوه نو په سن 13 نبوي باندې 1500 کسان د مدینې نه حج لراتل نو 73 کسان هغه مصعب ابن عمیر هم ورسره شو دا حج لرال خو پټ نور چاته غږ نه کو چې د مکې خلک خو انتشار جوړ نه کي نو د هغې غونډۍ شاته نبي اسلام له اطلاع ورکړه چې د مدینې خلک راغلی دي او ته راشه د هغې غونډۍ شاته نبي علیه السلام ورله دعوت ورکړه هغه هم خدای مسلمانان کړل نو هغې دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام له د هجرت دعوت ورکړه وی موږ سره مدینې ته لاړ شه دلته خو تا باندې لوی تکلیف تېرېږي په ملګرو د لوی تکلیف تېرېږي او مدینه کې الحمدلله کور په کور د اسلام جنډه ولاړه ده هر کور کې یو دو مسلمانان دي او قومونه مسلمانان دي هیڅ دشمن پکې نشته او که څوک دشمن شته نو مسلمان دومره دی چې غږ نشي کولی دشمن مقابله نشي کولی مسلمان مضبوط دی نو ته مهرباني وکړه موږ سره مدینې ته هجرت وکړه حضرت عباس دغه وخت کې دله نه خو دې پوه خو د خولې لا اسلام یې نو قبول کړی د هغه خوروارو ای د مدینې خلکه وی تاسو دې موږ نه مدینې ته بوځئ وی ګورې دلته ټیک ته چې دی کمزورې دی خو قوم یې مضبوط دی څوک د غږ نشي کولی او که تاسو دې مدینې ته بوته او دته چا تکلیف ورسو نو ګورې تپوس پې ستاسو له 3 کسانو نه کوم ځان خبر کې هغې ورته وی ته مهرباني وکړه دې موږ له راکړه خدای شته کړه د خپې ته څوک ازغیم را نږدې کړي دا مکه نه ده موږ یې مدینې ته بوځو د دې موږ لره نو نبي علیه السلام ورسره دغه وکړو خبره مضبوطه کړه وی ډېره ښه ده بیعت عقبه اوله او ثانیه او ثالثه نو پیغمبر علیه السلام وی زه به اول ملګري درولېږم زه به موقع ګورم د الله د حکم تابعداري به کوم او چې کله ماته الله حکم وکړه زه به در روانېږم نو دې نه پس نبي علیه السلام مبارک صحابه مدینې ته لېږل شروع کړل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله فرمای الله غزاد ته چې خپل پیغمبر یې راولېږه په هدایت باندې او په رښتونې دین لیظهره علی الدین کله چې نبی علیہ السلام په برکت او په ذریعه به الله دا اسلام په ټولو دینونو غالب کوي او چې څومره دینونه دي دا به ټول د اسلام خپوله راځي اسلام به اوچتېږي نو خدای پاک د اسلام جنډه اوچته کړه څه نورو حالات پاتې دي انشاءالله هغه به درته په آینده جمعه کې بیان